ګوره پیغمبر علیه السلام ډېر مخکې فرمایلی دي چې په دې مخ د ځمکه به د یهودو د عیسایانو غلبه راشي، د مسلمانانو حکومتونو او سلطنتونو به ختم شي، او خصوصا قیامت ته نږدې به په ټوله دنیا بیا د عیسایانو حکومت وي. د یهودو او د عیسایانو مشترکه دا ټول علاقې دا زموږ وطن، دارنګې د افغانستان او خراسان او ایران، روم او فارس، شام او لبنان او اردن، فلسطین، د افریقې ملکونه چې څومره دي په دې به د عیسایانو او د یهودیانو شریک حکومت راځي. مسلمانان به ترې دومره تنګي چې یو ځای کې به مسلمان خپل سر نشي ښکاره کولی، او که مسلمان سر ښکاره کوي او دی وایي چې زه مسلمان یم، نو هغه ته به مضبوطه سزا ورکوي. زه خو که اوس ګورم او دې حالاتو ته ګورم، نو زه وایم دا د نبي علیه السلام هغه پیشنګویي کوم چې هغه 1400 کاله مخکې فرمایلې ده. داسې وخت به راشي نبي علیه السلام فرمایي چې دا اسلام او ایمان به لاس کې نیول دومره ګراني لکه سکاره په لاس کې نیول. یو سړی چې سکاره په لاس کې نیسي نو دا اسانه خبره نه ده. دغه رنګې ایمان، د ایمان ساتل او ځان ته مسلمان ویل، ځان ته مؤمن ویل، یو خو هغه مسلمان دی چې هغه هر څه سره ها کوي. که کافر څه کار کوي نو یې تم ښه کوي، او که مسلمان څه وایي نو یې تم ښه کوي. دغه خو بوس مسلمان دی. نبی علیه السلام دغه مسلمان ته بوس ویلی دی، وی دا بوس دی، دې باندې الله پروا نه ساتي. کوم چې د زړه نه هغه کلک او مضبوط مسلمان دی، نو هغه مسلمان درته یادوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه مسلمان به نی بیا، او که وي نو پټ به، او که دې سر ښکاره کوي نو وی به او تباه کوي به. هغه مسلمان، هغه بوس مسلمان چې کوم د یهودیانو او د عیسایانو ملګري دي، فقط دغه مسلمانان به په مخ د ځمکه وي، او په دغې مسلمانانو نبی علیه السلام فرمایي خدای هېڅ پروا نه ساتي، خدای دې هغه مسلمان نه ګرځوي. د دغه یهودیانو او عیسایانو هغه شریک حکومت به ډېر شي، ټوله ځمکه باندې به خواره شي، او د مدینې منورې خوا کې یو علاقه د خیبر ورته وایي، خو زمونږ دا خیبر دی. د مدینې منورې خوا کې خیبر تقریبا 84 میله کیلومیټره لرې ده. هغې ته به د یهودیانو او د عیسایانو حکومت ورسي. یو سړی به نیک سړی به وي. اوس ګوره کوم ځای کې چې کفر مخ روچت کړي نو الله اسلام لم بیا برې او غلبه ورکوي. مسلمانان به راغون شي چې موږ به څه چل کوو. دا خو دا کافر عیسایان او یهودیان رالل او زمونږ هغه مقدس ځمکې مدینې منورې ته او مکې مکرمې ته رالن شو، څه به کوو دې سره؟ هغې به راغون شي یو نیک سړی وایي چې هغه ته به مهدي ویلې کېږي، او د هغې مهدي نوم به د پیغمبر علیه السلام د نوم په شانتې وي، محمد به نوم وي، د پلار نوم به عبدالله وي، او د مور نوم به آمنه. کوم چې د نبی علیه السلام نوم و، دا پیغمبر علیه السلام فرمایي د مهدي نوم به زما د نوم په شاني، د پلار نوم به زما د پلار په شانتي، د مور نوم به زما د مور په شانتي وي. او فرمایي نبی علیه السلام چې د هغه شکل به هم تقریبا زما برابري، او د هغه خوی به هم زما په شانتي. دا یو نیک سړی به، یو بزرگ انسان به، یو ولی الله انسان به، مدینه منوره کې به. خلق به داسې چوتو مې شروع کړي چې مې ګویا چې یاره دا سړی ښه سړی دی او دې بادشاه کول پکار دي، دې به د هغه ځای نه راوتښتي، مکې مکرمې ته به راشي. دې دپاره به راوتښتي چې هسې نه دا خلک ما خپل بادشاه مقرر نه کړي، یریږي به د بادشاه د بوج نه. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د ده نه مخکې به ډېر خلک کي چې هغوی به د دروغې د مهدي دعوه کوي، او د مهدي نښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خولې ده نه هغه درته ښیم. دې چې راشي کله مکې مکرمې ته دې به طواف کوي، او د شام او د یو ځای بل ځای نیکان ابدال چې کوم نیکان خلک دي، هغوی به هم راغلي بیت الله طواف له، په دې سوچ کې به دا نیکان چې ځان له یو مشر جوړول پکار دي، یو بزرگ او یو نیک انسان ځان له بادشاه مقررول پکار دي، په دې فکر او سوچ کې به ناګانه هم دې مهدي باندې به د هغې نظر ولګي. خلک به هم د ده صفت ورته وکړي چې دا ډېر ښه سړی دی،
د مدینې منورې نه راغلي د مکې مکرمې ته حج کوي هغوی به په زور راونیسي پیغمبر علیه السلام فرمایي د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې منځ کې به یې راونیسي په زور به یې راونیسي دی به انکار کوي هغوی به وایي موږ دې نه پرېږدو ستا نه بغیر بل سړی موږ مشر نه منو لاس به وله ورکړي او بیعت به ورسره وکړي او دقه ځای کې به هغوی خلیفه کړي اوس پیغمبر علیه السلام د رښتونې مهدي درې نښې ښولې دي اوله نبي علیه السلام چې څه وایي قربان شم ته نو هغه رښتیا وي هغه دروغ نه دی چې کوم وخت کې خلک بادشاه مقرروي دا به د رمضان د روژې میاشتي یو نښه خو دویمه نښه ده چې په دغه روژه کې به سپومی تندر نیسي په دغه روژه کې درېیمه نښه دا ده چې په دغه روژه کې به په 15مه ورځ د روژې نور هم تندر نیسي سپومی به هم تندر نیسي د شپې او نور به هم په 15مه روژه تندر نیسي د دویمه نښه شوه او رمضان کې به د سره خلک بیعت کوي د ده لاسنیوه به کوي دی به بادشاه مقرروي د درېیمه نښه شوه او څلورمه نښه دا ده چې کم وخت کې دی بادشاه او خلیفه مقرریږي د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي هذا خلیفة الله فی الارض هذا خلیفة الله فی الارض فاسمعوا له واطیعوه د ده خبره ومنئ او د ده تابعداري وکړئ دا د الله خلیفه دی یو غیبي اواز به وشي هذا خلیفة الله فی الارض دا سړی په دې ځمکه د الله خلیفه دی فاسمعوا له واطیعوه خبره یې واورئ او د ده تابعداري وکړئ دغه مهدي به صاحب بادشاه مقرر شي چې دی بادشاه مقرر شي د مسلمانانو به لږه سا تېره شي چې د یو مشر خو مقرر شو که نه عیسایانو یهودیانو به مسلمان ټول تتر بتر کړي د مسلمان ځای به نه معلوم کم مسلمانان چې په ګوټونو کې پټ دي هغه به میدان ته راوځي رو رو به راجمع کېږي راځي به هغه سوچه مسلمان مهدي دی به اعلان وکړي چې تاسو خو زما ملګري شوی زم خلیفه کړم خو د نن نه به د جهاد شروع کوم د عیسایانو سره خبره به پرېږدم نه ما سره ملګرتیا که کوې ډېره ښه ده که نه کوې زه نه کوم خلافت خلک به ورته سینه وډبوي چې موږ ستا ملګري یو جهاد به شروع شي دی چې جهاد شروع کړي الله به عیسایانو له ورو شکست ورکوي لږ لږ شکست به مونی اخر وخت کې دی به شام ته راورسي د بیت الله نه د مکې مکرمې او د مدینې منورې نه تر شامه پورې دا علاقه به دی فتح کړي او چې څومره عیسایان او یهودیان یا به ټول ختم کړي دغه علاقو کې چې دی شام ته راورسي نو هلته به یو دروغجن اواز به اوري چې دجال راووته دی به وایي اوس د ده مقابله پکار ده بله ورتلل پکار دي لیکن هغه خبر به غلطي به دروغ وخیږي صرف یو فایده به پکې دته ورسیږي او هغه دا چې مسلمانان به لږ بیدار شي لکه یو مسلمان ته وایي دشمن را روان دی نو که دشمن وي کنی خو مسلمانان یو پوټې لږ بیدارتوب پکې راځي نو دا به یو اعلان وشي چې دجال راووت دجال به نه راغلی دروغ اعلان به دی به لږ غوندې ملګري بیدار کړي پوه به هم کړي چې واقعي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دجال پیدا کېدو والا دی او ځان تکړه کوي ګورې به د خدایه دعوه کوي او ډېر مسلمانان به ګمراه کوي په دې مسلمان باندې قسم قسم فتنې او تکلیفونه وخت په وخت ګورې راځي دا څه ولا خبره نه ده د مسلمان تکلیف د نبی علیه السلام د زمانې نه واخله تر قیامته پورې په مسلمان یو وخت تکلیف بل وخت تکلیف بل وخت تکلیف او دا مصیبتونه چې را نشي د کره او د کوټه پته پکې نه لګي پته ولګي چې کم سړی کره مسلمان دی د چا په زړه کې کلک ایمان دی خدای او رسول په سچه مني او کم سړی د پیسو غل دی کم سړی د پیسې او د ډالر او د دولت غل دی د هغه او د هغه سوچه مسلمان پته په دې کې لګي دا شی چې نه وي خدا پته نه لګېده اوس اوس په افغانستان کې کم چې د امریکې ملګري دي هغوی خو ځان ته عیسایان نه وي هم ځان ته مسلمانان وایي هغوی خو چرم دا نه وایي چې مونږ کافر یو یا مونږ امریکایان یو یا مونږ عیسایان یو هغوی خو ځان ته وایي مسلمان دغه امریکې چې کم خلک راوستل هغوی خو ځان ته کافر نه وایي نه امریکایان وایي ځان ته وایي مسلمانان لیکن هغه سوچه ایک نمبر مسلمان نه دغه چې د امریکې او د یهودو ملګری دی دا به 2 نمبر مسلمان دا به غیرتي مسلمان چرم نه دا به بغیرته مسلمانی الله دې د مکې مکرمې او د مدینې منورې د اسلام ملګري کړي خدای دې د امریکې او د یهودو د اسلام نه وساتي د امریکې او د یهودو اسلام به د ژبې اسلامي دننه به یهودیت او عیسایتي ایرو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي دې د ځانه درته نه وایم چې هرګز مسلمان د کافر هرګز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی دا زه خو نه وایم نبي علیه السلام فرمایي هرګز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی دا به د خولې دوستي وي او په دغه دوستۍ به دې مسلمان له ټک ورکوي تاسو که ګورئ د نبي علیه السلام د وینا مطابق
دا علاقې ټولې تقریبا امریکې په خپله قبضه کې راوستې. ورشه وګوره سعودي په ځمکې خپلې قدمونه یې ښودي دي، بیړۍ یې خپلې پی تلنه کړي دي، او ځای په دی چې دغه کوم ملکونه افریقي ملکونه دي هغه ټول عیسایانو او یهودیانو په خپله قبضه کې اخیستي دي. دا خو د پیغمبر علیه السلام زړې پیشنګویې دي، هغې چې څه فرمایي حقه خبره شروع ده. نو صاحب د مکې او د مدینې نه واله منورې نه تر د شامه پورې دا مسلمانان به فتح شي، علاقې به فتح شي د مسلمانانو، یو دور به راشي او راج به راشي، خوشحالۍ او زندهباد به لګېږي چې شکر دی چې خدای موږ دې بیا آزاد کړو، د عیسایانو نه د خدای پاکه موږ بیا آزاد کړو. دې کې به اعلان وي چې دجال راورسېد، مهدي به معلوماتو کې قوم به جوړ کړي ورته چې دجال واقعي راغی، چې پته ولګي هغه به دروغي. دې به د عدل او د انصاف حکومت شروع کړي. 9 کاله به مهدي په دې مخ د ځمکه د عدل او د انصاف حکومت کوي. داسې د عدل او د انصاف حکومت کوم چې عمر ابن عبدالعزیز او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی. خوشحاله به ځمکه به خپل بارانونه راوورئ، ځمکه به خپل اسمان، ځمکه به خپل فصلونه را زرغون کړي، خلک به خوشحاله، داسې به خلک خوشحاله، دومره مال او دولت به خلکو سره وي که یو سړی خپل زکات به راوالي، ماسخوتن به ورشي یو ګاونډي له یو غریب ګاونډي له ور به ورته وړبئ، وروره سلام علیکم. وعلیکم سلام. څه پسې رالې؟ وی صاحب دا زکات مې خپل راوړی دی، زرګونه روپۍ دي، دا د خدای په لار کې قبول کا. ابه ورته وایي که پرون دې راوړی وی نو قبول کړی به مې وي، نن زه مالدار یم، زما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکړم، غریب بني. دا د نبي علیه السلام بیانات. صاحب به ورشي بل سړي پسې، صاحب دا زکات مې راوړی دی او ته راته په دې ګاونډ کې پوټې لږ کمزور ښکارې، تا سره امداد کوم، ها دا زکات والا. او یې وروره که بېګا دې راوړی وی نو شاید چې در نه به مې قبول کړی وی. د شپې ماله خدای دومره مال راوستی دی چې ما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکړم. داسې به خلک نیکان وی، داسې به خلک زکاتونه او مالونه به ډېر شي، فصل به را زرغون شي، او صاحب باغونه به میوې ونیسي، خلک به سور کې او خوشحاله وی. ولې؟ ځکه د عدل او د انصاف د قرآن او د سنت د پیغمبر علیه السلام نظام به په دې مخ د ځمکه نافظي. جناب دا مهدي به لګوي، خپل کار به کوي، دې کې به واقعي په حقیقت کې دجال راشي، دجال به را پیدا شي. نبی علیه السلام فرمایي 40 ورځې به دجال په دې مخ د ځمکه ګرځي، 40 دی. 40 ورځې کې به هغه د مشرق نه مغربه پورې، جنوب نه شماله پورې په دې علاقه چکر ولګوي، او دا 40 ورځې به یې څنګه وي؟ لومبۍ ورځ به یې دومره اوږده لکه د 1 کال برابر، دویمه ورځ به یې دومره اوږده لکه د میاشت برابر، دریمه ورځ به یې دومره اوږده لکه د 1 هفتې برابر. لاندې که ځای نی نو تاسو بره ملګري وخیږئ، بره چت باندې درې مرې اچولې شوي دي، لږ یو پوټې موږ دا پلسترې شروع کړي دي، نو هغې ته دا سیزونه میزونه یې تړلي دي. نو دا یو جمعه دوه به انشاءالله موږ ملګري ګزاره کوو، بره درې مرې اچولې شوي دي، یو پوټې ګزاره وکړئ ملګري، بره ملګري کښېنئ، الله دې اجر درکړي. لومبۍ ورځ به دومره اوږدې لکه د 1 کال، دویمه ورځ به دومره اوږدې لکه د 1 میاشت، دریمه ورځ به دومره اوږدې لکه د 1 هفتې، او باقي ورځې به یې داسې وي لکه عامر ورځې. دې کې به صاحب دې چکر ولګوي په دې ټوله ځمکه، او دې به د خدایۍ دعوه به ده کړي، دې به وایي زه خدای یم، دې به دا نه وایي چې د خدای بنده یم، زه خدای یم. او ورسره به سي نبي علیه السلام فرمایي مال او دولت، باغونه به او چې دې کله راشي یو قوم ته به ورشي، ما ومنئ چې زه خدای یم، هغې به وایي نه ته خو زموږ خدای نه یې، وایي ښه نه یم، وایي یو. باران ته به وایي چې په دوی قوم ونشئ، ځمکې ته به وایي چې فصلونه وچکئ، فورا به فصل وچ شي، باران به بند شي، چینو کې خولونو کې اوبه به بندې شي، دی به ترې روان شي. هغه قوم سره چې کم مال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به ده پسې روان شي، داسې به ورپسې ځي لکه د شاتو دا مچی چې د شاتو هغه بابا پسې ځي، د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاه دی هغه پسې چې څنګه د شاتو دا مچی چکر لګي دقسې دا مالونه به ورپسې روان شي، خلک به دقسې پاتې شي، د لوږې تندې به لا خلک مړه شي. اوس یو ابتلا او امتحان دی، واپس به په هغې قوم راشي، څنګه چل دی؟ ما خدای منې؟ څنګه مال دولت مې درله ختم که غریبانان مې کړی که نه؟ مال دولت خو چې څوک ورکوي هغه خدای وي که نه؟ هغې به ورته وي او موږ در باندې ایمان راوړو زموږ خدای یې، واپس موږ له دولت او مال راکا. باران ته به حکم وکړي چې شروع شه، باران به شروع شي، چینو ته به حکم وکړي را زرغونې به شي، کویانو کې اوبه به پیدا شي، بیا به مال ډېر شي. تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دننه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا څیزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي، دا به ورپسې رواني. یو قوم له به ورشي ما د خدای منې؟ هغې به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو. وی ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې؟ هغې ورته وي څه نښه به ښکاره کړې؟ وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کوم وایي چې دا د الله جب دي کوم ومنې؟ دی به یاره که دا کار دی خو مونږ تا بیا خدای منو، زمونږ پلاران او نیکونه
چې کوم مړه دي کار دې را جمدي کړ خو خدای دې منو وی کوم ځای ښخ دي راځئ مقبرې له به لاړ شي پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د ځمکې نه ای به شیطانان خو د هغې د پلارانو او د نیکونو په شکل د ځمکې نه راوځي دوی او دا خو مې هغه پلار دی دا خو مې هغه رور دی دا خو مې هغه نیکه دی فوراً په دجال باندې ایمان به راوړي جناب دې نښو نښانو ته څوک ټینګېدی شي ګران کار هم نه دی هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی ولې ځکه دې به په ښی سترګه ړوند دي او خدای ړوند نه دی الله کې عیب نشته او د ښی سترګه به ړندی او داسې به لندی لکه شین انګور چې بار روتي دغسې د سترګو دا ګاټې به بار روځي خلکو له به ترې کرکه ورځي او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به یې پېژني بل سړی به نه پېژني په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې کافر دا به ورته لیکلي کافرې کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي خو یاره چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پېژني او چې کوم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي یو د کندي ملګري دغه ځای کې ودرېږې چې دا کوم بهر نه ملګري راځي هغه دا نور ملګري بره لار ورته سموی چې بره خیږي لږ غوندې لاندې ځای لږ تنګ دی نو خبره دا ده چې نبی علیه السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به یې ورته لیکلي کافر مسلمان خو به یې پېژني چې دا کافر دی داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي د هغې قوم باندې به آفت راغلي هغوی څاري به مړه شوي دی به ورشي ولې خفه یې جی په مونږ باندې آفت راغلی زموږ څاروي مړه دي ټول که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې هغې به بلکل دې منو دی به وله هغه ټول څومره سال ټول به ورته را جمدي کړي هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همدې لکه مونږ له هغه خپل څاروي زرغون کړل کوم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به کم قوم چې په انکار وکړي او دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې د هغې څاروي به ټپي غولانځو کې پی به یې او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا نه دقه لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکړي کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي په اور به یې سوځوي خو نبي علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې او چې کوم د اور دی دا دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې دی چې کوم جنت درکړي دا د خدای عذاب دی چې دله کوم اور درکړي نو ظاهر کې خو اور ته وغورځوي خو دا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی که خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو هلک ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجال و ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی یهودي ښځه و یهودي سړی و د هغه بچی او یو باغ و په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل نبي علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کېږي د داسې مور او پلار نه پیدا کېږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچي نه کېږي 13 کاله پس به یو بچي وشي 13 کاله پس چې کوم بچي وشي نو د هغه بچي سترګه ولندی اما ډېر بېکاری مور او پلار به هم ترې تنګي او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري سترګې به ودې وي هغه بچی به ناشنا ناشنا خبرې هم کوي او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کوم بچی پیدا شوي وي نو پلار به یې نري وي پوزه به یې داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به او د دې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ښځه چې کوم شکل نبي علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی او د دې سړي چې کوم شکل دی نو نبي علیه السلام یادوي مقه شکل یې دی وایي زه ورغلم چېرې یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو خو چې نبي علیه السلام کوم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هغه صفتونه وو همغه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی وایي هغې وایي چې او وایي چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه وایي چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده اوس هم یو بچی شوی دی ګوره پیغمبر علیه السلام هم به 13 کاله پس پیدا کېږي د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي وایي مونږ ورته وایي چې دا بچی څنګه دی حالت دی که بد وایي ډېر خطرناک دی ډېر خراب زوی خدای راکړی دی نو وایي د حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وي وایي چې اوده شي نو سترګې ودې وي خوله یې بیداري
مونږ چې کومې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام کې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل وی امقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شي دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوئ هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغل. دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ یعنې مونږ نه خبر نه شي او دې اوده کې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو د بلې نه ځان پټو دې کې دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبي علیه السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې آواز وکړو ای بچیا هغه دې ودرېږه نبي علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی آواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدی وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې راپاڅېده نبي علیه السلام دې تپوسونه وکړل وی څه حال دی ته چې ودې څه حال دي وی چې ودې م سترګې مې ودې ویله مې بیداري وی څه وی یو تخت نم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت دی چې د تخت ښکارېږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه کله دوه دروغ او یو رښتیا وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې صورت دخان پټ کړ. صورت دخان دا مې اړه کې ورته پټ کړ دغه مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې صورت دخان راوسته او تپوس دې کوم وی ما ورته ویل چې ښه دا تپوس درنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبي علیه السلام ورته ویل چغې شه اخسأ فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کوم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هم هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا بردار یې کړم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده ولې وجنې یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په ملکولو قادر نه د ده د ملکولو لپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه او د حج روانو دا دجال راسره دا ابن السیاد راسره روان دی دیم راسره ملګری دی وی چې ما سره ملګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کوو وی قافلې نه مونږ ځان له شو زه دی وی داسې یره را باندې راغله ځکه د متعلق خو دا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړېږي. وی بهر شو یره را باندې راغله وی یره را باندې راغله وی ما ته وی چې مه یارېږه ونه یارېږې ګورې وی ما ته ورته وی چې یاره یو تپوس درنه کوم خلک خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته دا نه دجال جوړېږي دا حقیقت دی که نه دی. وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبي علیه السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې او بیا ورته وی دا لکه نبي علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نبي علیه السلام ته وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نو پیغمبر علیه السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو چې آمنت بالله ورسوله یې وویل. ابو سعید خدري رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خو خلک دا څه خبرې کوي چې ته دجال یې وی ما ته وی ګوره چې نبي علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر وي داسې ده که نه ای مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیه السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي داسې ده وی مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې او درېیم دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي زه څنګه دجال یم وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یو مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی نبي هم وایي دجال خو ته نه دي بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر ته خو مسلمان دعوه کوي بیا ما ته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن السیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو ګوره دې نښو نه پته لګي وایي چې لا سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا متعلق خلک دجال وایي وی وپړسېده وی دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه یعنې عیسایي وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیه السلام ته الو وی صاحب دریاب کې کښتۍ کې سوارو دا بادماري کښتۍ وه نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه هوا راغلی نو په بل طرف دې بیا غورځوي وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې
وی خیر زمونږ دا کشته په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد 13 کسه وموندل او را روان وو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتۍ ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ځان دو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګی چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک وی مونږ ته ویرېدو وی ما ته مونږ ته وی چې یارېږه دې خوا راشي وی مونږ ورته چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې دلته چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کې لږ ورنږدې شي مونږ ورغلو وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو توپ یې وواو وی یقین وکړه چې توپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته وی مونږ وی چې دغه یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو ته څوک یې وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم وی بیا موږ نه تپوس وکړو چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته وی موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی وی یو وخت به ته راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته موږ وی چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې خدای مو به ښه تعاون وکړي انشاءالله دا موږ دا کار شروع کړی دی چې خدای پاک یې سر ته ورسوي وی چې یو وخت به راشي کې به یو دانه کجوره به مني بیا ران تپوس وکړو چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی مونږ وی چې یو پیدا دی وی چې دا پس زما د وتو زمانه نږدې ده خیر څو خبرې ترې نورې مو شوې تمیم الداري رضي الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی یو پروله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلې دی توابه به ما حرامه ده وی دا خبر هم ټول پیغمبر علیه السلام دم دا قصه وکړه چې قصه هم وکړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري له ده دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړي دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ ټوله قصه ورته بیان کړه او چې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی نو پیغمبر هم دا کونټۍ مبارکه په دې ځمکه وله الا وهذه الطوابه وایي توابه هم دا مدینه منوره ده دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به نبي علیه السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کړي ده به خلک مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو قشته حکومت به یې جوړ کړي دې کې چې دجال لا شي واپس به خلک ګمراهان دې به هم حیران چې خدای پاکه زه اوس څه وکړم کم خلک چې مسلمانان کړل جهاد مې پرې وکړو علاقې مې په فتح کړې خدای خو رانه بیا دجال په بل طرف واړو اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو دې به راشي دې کې به خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام راکوز کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي د 2 فرشتو په وزرو به یې لاسونه ایښودي او د بیت المقدس د 2 منارو په خوا کې به دې راکوز شي او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کي ساس کې به تې بیږي لکه د ملغلرو غوندې او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې درې اوبو د اساس کې به تې زوړه دیږي دې به راکوز شي دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوزې دا ساه چې وځي که نه دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او ساه به یې څونه وځي دا زمونږ ساه خو تې باسو یو لیست هم نه که نه د ده ساه به دومره ځای ته خورېږي لکه د نظر چې کوم ځای پورې لګي اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي عیسی علیه السلام به راکوز شي چې راکوز شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه ابه وایي نه ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره ابه وایي نه دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتي به هم دې کوي زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم خنزیر به حلال کړي عیسایان خو خنزیر داسې ګورو لکه مونږ چې ګرد ته ګورو او صلیب د هغوی عبادت کوي وی پر عیسی علیه السلام مونږ وجلی دی حالانکه عیسی علیه السلام خدای اسمان ته خېږي صلیب به مات کړي او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیه السلام شروع کړي دجال پسې به وګرځي مهدي ته وایي لښکر راجمع کړه د ده پسې ورشو دی به ګوري را پیدا کوي به یو ځای کې به یې رالاندې کړي چې رالاندې کړي عیسی علیه السلام به پرې حمله وکړي به خپله نیزه به یې ووایي او مردار به یې کړي وایي ګوره سم چه ځنې وجنم دی وایي زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې خدای نه
دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ کړ تاسو به ومنئ چې زه خدای یم. هغې موږ ته مخکې نه منلې چې خدای هغه به وله په دې سر کېږي او په دې میند دی هره کي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي د میانځ کې داسې چپ مزل وکړي منې که هغې وایي او وی کوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم وی چې موږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې واپس یې را جمدې کړي نبي علیه السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې را مخ پړقېږي بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی ما منې چې زه خدای یم وی نه اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې وی بیا دې وجنم وی نه مې شي وجل نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کړي دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي دی به وجني اوچتی به لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نه شي رسوا به شي دغه ځای کې نو عیسی علیه السلام به لګي چې دجال به مړ کړي چې دجال مړ کړي عیسی علیه السلام په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل انصاف حکومت به شروع شي چې نبي علیه السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي یو انار چې په سوونو خلک به هغه خوري خلاصېږي به نه او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناست دي او هغې له به سورې ورکوي یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ زرغونتیا به وشي میوې به زیاتې شي ځمکه به زرغونتیا را زرغونه کړي مسلمان به ډېر ګډ خوشحاله او ډېر د عدل انصاف حکومت به بیا شروع شي دې کې به الله ذوالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی اوسو چې دا خپل ملګري دی کوهي تور ته بوځه یو مخلوق یو قسم دی هغه راخوروم چې هغې سره د جنګ د هېڅ چا طاقت نشته دې کوهي تور ته بوځه عیسی علیه السلام به دا مسلمانان بوځي او کوهي تور کې به دیره کړي چې کوهي تور کې دیره کړي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج راخواره کړي دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی نبی علیه السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې واله غوندې سوړه پیدا کړي وی یاره بس لږ کارم پکې وکړو سار له به یې که خیر که نه و چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده وایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و انشاءالله به وایي نو هغه سوړه به خدای بنده نه کړي نو چې سار راشي نو به یې که نه دوی به راخطا شي او دوی به داسې وکړو هم من کل حدب یلسلون هر لویه ډیری نه او په منډه رواني دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بخیرې ته وري او په هغې به راشي نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي تږي به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو دوی دریاب سیند ده نو چې هغه اخري خلک ترې راځي نو اوبه به پکې نه نو هغې به هغه نورو مرګو ته چې هلکه دلته چېرته اوبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی نو غشي به بر اسمان ته ولي نو خدای پاک بیا والا د وینې سره را واپس کوي تک سره نو دوی به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مونږ مړې کړې ځای چې ګرد وکړه په دې ګوټ مټ کې څوک پاتې شي دغې وخت کې به په کوهي تور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی داسې تکلیف به راشي چې نبي علیه السلام فرمایي د سلو اشرفو نه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري سل اشرفی به ورکوي خو د هغوی یو سر به پرېږدي خو څوک بیا نه ورکوي وله وي به نه دومره به تکلیف کې وي عیسی علیه السلام به خدای ته زاري شروع کړي چې خدای دا قسم مصیبت په بل لا جوړوي خدای دا قوم هلاک کړي نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دښمن دې هلاک شو راځه اوس باران سره به خدای ځمکه پاکه کړي د هغې د هغه غشو لیندو باندې به مسلمانان اور بلوي بیا به د عدل انصاف حکومت شروع شي جناب د عدل انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي بیا به کافر زیاتېږي مسلمان به ورو کم شي داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی هم نه هېڅوک کلمه ګو به نه په مخ د ځمکه د خدای نوم به بالکل ختم شي او داسې جون به یو بل سره تېروي لکه دریاب د خره او خرې چې یو بل سره سین جون تېروي د ځنګل او د ځمکې دا سپی او سپي یو بل سره کوم جون تېروي دقه جون به تېروي هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشاد بني ختم او چې کوم مسلمانان دي نبی علیه السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځي هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي بس دی به مري هغه له به خدای مرګ ورکړي ټوله دنیا به د کافرونو ډکه شي بیا به مال خدای راخور کړي دغې وخت به الله د انور د مغرب نه مشرق طرف ته راوخېږي نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي الله ذوالجلال به ورته واپس شه ارجعي من حیث طلعتې چې کوم طرف نه راغلي وم په هغې طرف واپس شه
نور به لږ غوندې را واپس شي، بیا به ورته الله وي واپس ځه. دغه توبې د بندېدو دروازه ده. بعض د هغې نه پس د هېچا توبه به نه قبلېږي. اوس د توبې دور دی نو توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري او فریاد وکړئ. بعض بیا به مالم ډېر شي، په ټول به کفر وي، د خدای نوم به څوک پېژني نه، الله به نه پېژني. نبی علیه السلام فرمایي ته نه لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله، تر هغې پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله الله نوم اخېستلی کېږي. د خدای نوم چې اخېستل بند شو څورې به قیامت بیا راځي. خیر خلک به لګوي، څوک به دوکاندار وي، هغه به کپړه خوره کړي په ګاک پې خرڅوي، ګاک به ناست وي د هغه نه کپړه بالي. څوک به لګي خپل حوض به جوړوي، څوک به لګي خپلو څاروو له به ګیاګانې ریبي، څوک به لګوي نو الله به رالي د خپلې خولې ته به یې اچوي. د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سار د مانځه نه پس د نور ختو نه مخکې دغه ټیپ کې به اسرافیل علیه السلام شپېلی ووایي. شپېلی ووایي، دې شپېلی سره به د کیسې خلکو نه ساګانې والوځي، ختم به شي. هغه انسان کې نوړۍ خولې ته اوچته کړې ده، خولې ته به یې ونه رسي او سا به ترې وخېږي. هغه انسان چې کپړی ګاک ته خوره کړې ده را وبه نن غالي او سا به ترې وځي. هغه انسان چې هغه خپل حوض لیوه هغه به پې هغه خپل خطه وا نه کړي چې سا به ترې وځي. بس مکمل قیامت چې ته ویلې کېږي دا ټولې ساګانې به وځي. په قبرونو کې چې کوم خلک دفن دی، که مسلمانان دي او که کافران دي، د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي. دغه وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلی ته لاړل، عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بند، روحونه لاړل ختم شو. یو مضبوط ګلزار به شروع شي، اسمان به ټول ټوټې ټوټې به شي، ختم. ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچي په تاسو کاري که نه د پنبې دا مالوچ په دې سخته سیرې کې په دې هوا کې تاسو دا خواره وارې وینئ. غرونه به ختم شي، دا سپومۍ به ختمه شي، نور به ختم شي، ستوري به ختم شي. قیامت کې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه، اوبه او هر څه ختم. او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي چې دا شپېلی ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل خپل وجود ته به ننوځي. او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو راپاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، لکه دا باران چې وشي او سار راپاسې دا کم بوټي دا زرغونتیا پر دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي، داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به درسره خدای پاک د دنیا د دې عمل، د دنیا د دې قول و فعل، د دنیا د دې مال او دولت، د دې به راسره الله حساب کتاب کوي. احسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو څه خیال دی چې ګنې ما عبث نه راکړی؟ یا خدای پاک فرمایي ما ته باړو دوباره ستاسو اړو پیښې بیا ونه شي. دا هېڅ چېرې نه کېږي، خپل نظام الله پیدا کړی دی. موږ به خدای ته مخامخ کېږو، الله به موږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي. دې باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دی کړی. وروڼو دا لوی مصیبتونه، تکالیف او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر دي. کومې وړې وړې نښې د قیامت خود فورا راغلي دي. لکه نظام فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي، مور او پلار به څوک خیال نه ساتي، نافرماني به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بلکل ښکاره. د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال وي. کوم چې نیکان خلک دي هغوی به د قوم د مشرونو توبه وباسي، هغوی به وایي موږ د قوم مشری ناجو. او چې کوم رذیلان ساده القوم ارذلهم، نه قوم سیادت او سرداري به د رذیلو او د کمینو او د بدعملو خلکو په لاسونو کې به شي. بس حالات جوړ دي کوم چې نبي فرمایي، او په مسلمان دا حالت به ځي او راځي به. خو الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دغه حالاتو ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نه، بے غیرت مسلمان نه، غیرتی مسلمان نے خدای پاک جوړ کړي. ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. بهر صورت ورونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه. عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم، آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا، او دې خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی. یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان. او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبي علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر دی خالي د هغې کې به دفن کېږي. نو د شیطان په چال کې راغی لاړه تباه شو. نو دا سړی څوک دی؟ نو قطعي ته ور څوک نشي ویلی چې څوک دی، خو د حضور پاک د تره زوی دی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه وایي وی دا یو سړی دی
د موسی علیه السلام په زمانه کې تیر شوی دی او نوم یې بلعم و بلعب او د پلار نوم یې باعوره بلعم ابن باعوره. نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې کله موسی علیه السلام په دریاب پورې وت او ځان سره بني اسرائیل هم پورې ایستل او فرعون او د هغه ټول قوم خدای تباه کړه، دوی په مخ کې ولیدلی شو، تباه شو. نو حضرت موسی علیه السلام بیا په وادي تیه کې څه زمانه سره د خپل قوم اوسېده، الله پې د رزق او د نعمتونو فراواني راوستله، من او سلوا به راتلل، ترنجبین او سیسې او خوږې خشته اوبه وله خدای پاک پیدا کړې، هغه اوبه به دوی څکلې او بره نه بې د پاسه ورېځ وه، دا د خدای نعمتونه. دی عراقي طرف ته یو قوم اوسېده، هغه مشرکانو بت پرستانو. نو موسی د هغې د علاقې نوم بلقا و. نو موسی علیه السلام ته الله جهاد فرض کړ، وی دا قوم دی والا او د بلقا په د علاقه باندې حمله وکړه. نو حضرت موسی علیه السلام په زرګونو خپل فوج خپل لښکر واغشت، د الله حکم بني اسرائیل یې ځان سره ملګري کړل. دی علاقې ته لاړ، هغې ته ځان حملې له تیاری، خیمې یې ښخې کړې او د الله مدد ورسره دی. دغه علاقې چې کوم بادشاه دی کافر دی، بت پرست هندو مشرک چې د بوتانو سجدې کوي، هغه سره هم ډېر لوی طاقت دی، ډېر لوی فوج دی او ډېر لوی لښکر دی ورسره، خو د هغه ذهن کې یو سوچ راغی. هغه وی چې یاره د دې سړي د دې موسی په مقابله کې علیه السلام خو فرعون غوندې لوی بهادر سړی چې هغه زمانه کې داسې طاقت و لکه دې زمانه کې امریکا، سپر طاقت، هغه خدای ریس مریس کا، تباه شو. نو هسې ده موږ چې ته تباه و برباد نه شو، چې څه دعا به یې کوله هغه د خدای خاص نوم به یې واغېشت، نو رب العالمین به یې دعا قبلوله. نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی د الله په نومونو کې یو نوم دی چې هغې ته اسم اعظم وایي، وی په هغې کې سړی دعا کوي نو خدای پاک د انسان دعا قبلوي، رد کوي یې نه، ده ته هغه اسم اعظم یاد و. نو دا بادشاه کافر داغه د خپلو وزیرانو ته ووی چې یاره دې بلعم ابن باعوره ته به ووایو چې دې موسی علیه السلام ورته لښکر ته خیري وکړي، دا مذهبي سړی به په دې مذهبي سر ووو. اوس هم دا قانون او دا قاعده ده، کم علماء کرام چې هغه دین خدمت کوي چاته چې یری، نو دا ظالمان د هغه په مقابله کې عالم ودرئ. بغیر د عالم مقابله خو د عالم نه بغیر نه کیږي، دا گروه بندی او فرقواریت پکې پیدا کی. په خان به خان وی او په مولا به مولا وی، د یو طریقه د یو حد کنډه ده. نو هغه وی چې راشه دا خو مذهبي سړی دی، د ده د مذهب د وجې نه خو فرعون غوندې سپر طاقت لاړ، تباه شو، برباد شو. نو هسې نه واقعي مونږ برباد او هلاک نه شو. نو دا بلعم ابن باعوره د په رعیت کې یو نیک سړی و، دینداره سړی و، صاحب د معرفت و، د ورځې به یې روجي نیولې او عبادت به یې کوو، د شپې به یې عبادت کوو. هغه ته یې درخواست وکړه، هغه وی چې زه خو ستا محل ته نه درځم. نو بادشاه ته چا وی کبر مه کوه صاحب، دې جونګړې ته به وله لاړ شو. نو باچا سره د هغه خپلو وزیرانو او مشیرانو دې بلعم ابن باعوره پسې د کور ته لاړ. یو خاص کور یو بچی دی پکې او ښځه ده او ځنګل کې اوسېږي د الله عبادت کې. بادشاه ورته وی تا ته پته ده تم په دې وطن کې اوسېږي چې دا په کوم ملک حمله کېږي، او دا یو سړی راغلی دی او بار یې هغه د قافلې راوستې دي او بلا لښکر یې راوستې دی او خیمې خښې کړي په موږ حمله کوي. و دینه واحد، وی زموره ده خو یو دین دی، زه ورته سینګ خیر وکړم، ما و دې خو په یو دین یو، خیر د پیسو لالچ یې ورکړه هغه رد کړه، دمکې وله ورکړه هغه یې رد کړی. بلکل داسې نه کېږي، او که ته مې ډېر پریشانه کې او تنګی به نو زه ستا د وطن نه هجرت کوم. بادشاه خو پوه شو که دې اوس په دې مجبوره کم او دې تنګ کم او د هجرت وکړو د موسی علیه السلام سره ملګری شو، نو یو خو د موسی خپل طاقت دی، یو به سره دې ملګري شي، بیا مونږ چې ته ټینګېدی شو.
هغه ته خو پته وه چې دته اسم اعظم یاد دی چې سید دعا کوي نو خدای پاک هغه دعا قبلوي. نو دې ټایم دونه یې نه مجبوره و چې دې د دې وطن نه هجرت وکړي او د موسی علیه السلام لښکر سره ملو شي. نو د شیطان ګوره هتکنډیس دی. قرآن شریف کې الله وایي فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. الله به څنګه د خپل بنده نه خفه کم. او دا د آدم علیه السلام اولاد چې د نیکه د لاس نه زما 80,000 کاله عبادت په اوبولو شوی دی چې دې څنګه دوزخ ته ځان سره ملګري. دی سوچ دی لګیا دی پر خپل سوچ کې او پر خپل میشن کې. خپل میشن کې کامیاب روان دی او تن سبا تیزی سره کامیاب روان دی. دنیا خلق دی کافرانه خو یو طرف ته کړي دی خو جهنم خشاک کړی دی او مسلمانانو کې هم لګیا دی خپل کوشش کوي په زبردست محنت او خپل بچي او مختلف ګروپونه او ځان له سیستم روان دی. لکه څنګه چې دلته کې زمونږ یو سیستم روان دی. دا پکې د فوج اداره ده او دا د ججانو اداره ده او دا د وزیران دی او دا زمینداران دی پټي به کوي او دا به زراعت کوي او دا به اسپتال چلی او دا یو سیستم دارنګې د هغې خپل ځان دی او مستقل نظام روان. بلکې دا زمونږ سیستمونه د هغه روان دي. دا چلونه هغه ښیي دې خلکو ته. هغه دی د لګیا دی او د خلکو ته په مختلفو طریقو باندې لګیا دی کوشش کوي. چاته انټرنیټ ور مخکې کړی دی. ماشومان او واړه بچي هغې ځان له د انټرنیټ په ذریعه باندې د امریکې او د برطانیې او د هندوستان ډمو سره پیوست کړي دي. که ته هندوستان ته نشې تللی فلم نشې کتی او ته برطانیې ته نشې کتلی او بربن نشې کتی نو کور کې مې درته شی برابر کړی دی. دې نه تکله شه شابه او ګوره چې څه دې خوښوي هغه ګوره. دا د سکیمونه دي دا د سازشونه دي او مختلفې طریقې او هتکندې دي رونو. نو هغه ته سکیم سازش دا جوړ که بادشاه ته وایي ګوره داسې وکړه نو کې اوس القا خپل شرارت ورته ورچوي. د دواړو جهانو سردار فرمایي زه نه ویم. رسول الله مبارک فرمایي وی د هر انسان دې زړه ته دلته کې مخامخ یو طرف ته شیطان ناست دی د هغه نوم وسواس دی. هغه ورته وسوسه القا او شر د ګنده خبرې ورچوي د شر خبرې. بل طرف ته ورته فرشته ناسته ده د هغه فرشتې نوم ملهم دی او ته د خیر خبرې اچوي. ان للشیطان لمبة بقلب ابن آدم. شیطان د پاره ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم یو وسوسه اچوي. او وللملک لمة هلته فرشته لګیا ده هغه ورته هغه خیر اچوي. ته نه یو له چې دا کار وکړه بل چې دا کار وکړه. دا د خیر کار درته هغه فرشته چې ملهم ورته وایي. الهام د هغه د خیر کار دی او دی بل ته وسواس وایي. دی لګیا دی هغه بادشاه ته وایي چې ګوره زه درته یو طریقه ښیم. داسې وکړه چې دا بلعام به په دې راګیری چې د ده ښځه ده خو ښځې له لالچ ورده. ښځې نه سړی بیا مجبوری یاره دا خو ټیک ده. نو د ښځې قوم کې شته که نه؟ د ښځې خرونه شته، د ښځې خویندې شته، خورینې شته، د ښځې ویرونه شته. په هغه طریقه او خو دې بادشاه دی د دې بلقا بادشاه دې ښځې ته رایستې وکړه. سره در وی درته درکو، مال وی درته درکو، پیسې وی درته درکو. دا خاوند مجبوره کړه چې دې زمون ومني او دې موسی علیه السلام ته خیر وکړي. دې نه بغیر نه کېږي. هغه ښځه ورته لګیا شوه دا خو زمونږ قوم دی. ښځې ګورې مه مې تنګوه نه دا وطن به پرېږدو. وطن پرېږدي بچي به څه کوي؟ زه به څه کوم؟ زما قوم به څه کوي؟ حتی کې د ښځې په ذریعه باندې په دغه سازش باندې دغه د بلقا بادشاه کامیاب شو او شیطان خپل مشن کې کامیاب شو او هغه بلعام ابن باوره په دې خبره مجبوره کړه چې حضرت موسی علیه السلام او د هغه قوم بني اسرائیلو ته خیرې وکړي. سره دې کې د استخاره هم کړې ده. یو ځل استخاره وکړه چې کله دې ښځې را مجبوره کړه. استخاره کې دته سخت تنبیه ورکړی شوه چې پام کو برباد به شو ګورې دا کار ومه کوه. دوباره بیا استخاره وکړه بیا سخت تنبیه میلاو شه چې ګورې پام کوه دا ما پیغمبر دی الله پیغمبر دی او ګورې دا سازشونه مه کوه ته تباه کېږي او بربادې. یو خر یو په هغې د پاسه سور او یو مقام دی هغې ته غر متخیجم چې هلته موسی علیه السلام او د هغه قوم ته خیره وکړم. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی چې څه منځې لاړ نو خر نه ته دی لګیا دی هغه خر ګوره الله بیا هم انسان سره مدد کوي. استخاره کې ورسره مدد وکړه خو ظالم ونه منه. په بل استخاره کې مدد وکړه خو ظالم سترګې ړندې دي د ښځې د لاسه. خر نه دي دی لګیا دی خر وایي خر ورسره خبرې وکړې وایي زه څوک هم فرشتې مې مخې ته ولاړې دي نه مې پرېږدي. فرشتې مې نه پرېږدي څوک هم لیکن دو سترګې ړندې شوې دي که نه
قرآن شریف کې الله فرمایي واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا، موږ بله معرفت نښې ورکړې، کرامتونه م ورکړې، پویه مله ورکړې ده. نو څه چلې وکړه؟ فانسلخ منها سې پرېښودل. د ښځې په محبت کې د شیطان په اثر د ښځې په محبت کې لون شو. فاتبعه الشیطان، قرآن کې الله فرمایي فکان من الغاوین. شیطان لګیا دین ښځې دی، خر وی نظم، بس خر نه کوز شو او لل روان شو. چې ولاړ د بني اسرائیلو مخالف کې دا کم بادشاه دی، ته د فوجي خلک ورسره دي، کسان ورسره دي او په لوی دون دام کې روان کړی دی. لګیا دی اوس هلته کې جامې ځان نه وشلولې، خپله طریقې استعمال کړه او لګیا دی خیرش کوي د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام دپاره او د خپل قوم دپاره دعا کوي. خبره لوړې کېږي دی چې وایي خدای موسی علیه السلام هغه ته خیره کوي نو په خولې د بادشاه نوم راځي، بني اسرائیلو ته خیره کوي نو په خولې د خپل قوم نوم راځي، چې خپل قوم ته دعا کوي نو په خولې د بني اسرائیلو نوم راځي، چې خپل قوم مشر ته دعا کوي د موسی علیه السلام نوم راځي. هغه فوج پولیسو ته بیخ دی ودک ته مونږ راوستې سلم یو کیسه ته خو مونږ ته خیرې کې هغې ته دعاګانې کې. وی زما جبه زما د اختیار نه وتې ده، بس ختمه ده. دا جبه د چا په اختیار چلیږي؟ د الله په اختیار. لیکن هغه پورې اواز ته نشي استی کوم چې د پوټینې ژبې او د دې غاښونو نه ستا کم تیز اواز روان دی، دا ستا په اختیار نه ده روان، دا د چا په اختیار روانه ده؟ د الله په اختیار. دا ژبه دې پرې خوله کې یو ځای سره لګي نو دال ترې روځي، نو بل ځای سره لګي نو قاف ترې روځي، نو بل ځای سره لګي نو فې ترې روځي، نو بل ځای سره لګي نو واو ترې روځي، نو بل ځای سره لګي نو نون ترې روځي. لکه لکه ستا اختیاري نو دا ژبه د قاف هغه ځای سره وجنګوه او ته ترې واو راوباسه که نه، تی د بیا هغه ځای سره وجنګوه او ته ترې سین راوباسه که نه، او د سین هغه ځای سره وجنګوه او جیم ترې راوباسه که نه. لکه په دې به هم خدای نه منو، دا د خدای نظام لري. یو ژبه ده د غاښ یو سین به راوځي، بل ځای سره لګوه سواد به راوځي، بل ځای سره لګوه دال به راوځي. نه د یو مخرج نه د بل مخرج حرف وباسه تا ته به زه نه رویم. نو ورته څه وایي بلعام؟ وی ژبه مې اختیار نه وتې ده، د بل په اختیار چلیږي. نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې دا خیریه وکړه، خیریې د ده په حق کې قبولې شوې، د قوم په حق کې قبولې شوې. موسی علیه السلام قوم کې هغه دعا لاړه لیکن ژبه یې راوویستله، سینه باندې پرېوته. کال قرآن شریف کې د سپي په شان شو، د سپي په شان ژبه لاندې راله او په دې سینه د پاسه پرېوته. په ټولو حیواناتو کې ګنده حیوان هغه سپی دی که نه، سپی ژبه یې بار ده. په ټولو حیواناتو کې په تکلیف چې ساه اخلي سپی اخلي. ټولو حیواناتو ته انسانانو ته خدای ساه اخیستل اسان کړي دي، څوک پرې لوپېږي نه. یو سپی دی چې هغه ساه اخلي، هغه تاسو تپوس وکړئ حیواناتو ماهرینو نه، په ډېر تکلیف او په سختۍ باندې ساه اخلي. او که چېرته خوشحاله دی او که خفه دی ژبه به یې بار پرته وي، د سپي ژبه به باري. دقسې ژبه بار راووتله، بس چې دی پوه شو چې زه خو لاړم او تباه شوم او برباد شوم، نو ورته وی خوس درته یو چل ښیم. هغه قوم ته وی وی بس زه خو م غرق کړم، زما د سوولو کالو عبادت خو م په اوبو لو که، زما خو هغه اسم اعظم او معرفت لال ختم شو. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، تباه شوم، برباد شوم، د جهنم قشاق شوم. اوس یو کار وکړئ، که د موسی علیه السلام قوم تباه کول غواړئ نو جینکۍ برابر کې، خشتۍ کې، سرونه وله ښکاره کې، پیغې جینکۍ، او دا بني اسرائیلو کې وردن نه کې، او د بازاري په شکل کې وردن نه کې. چاله یو شی ورکړئ چې دا خرڅوم، چاله بل شی ورکړئ چې دا خرڅوم. دا جینکۍ شیزونه خرڅوي که نه، وردن نه کې په دې فوج کې. او د موسی علیه السلام فوج د ښځو نه ډېر عمر بار دی، که هغې ته څه مطالبه کوي نو د ګناه انکار دې ورته نه کوي. بس دقه یو کار که تاسو کامیاب شئ د موسی علیه السلام قوم تاوه کېږي، او که دې کې کامیاب نه شوی نو بله لار نشته دی. بدې خو لار تباه شو، فکان من الغاوین. قرآن وایي لار برباد شو، تباه شو، شیطان غرق او تباه، هر شی ویله برباد کړل. قوم یې وی چې بس دا به وکړو، جینکۍ تیارې کړې، خشته جینکۍ وکتې، سرونه یې وله سر تور کړل، او چاله یې یو پیوي ورکړو چې ورشئ دا خرڅوئ. چاله یې پر د غاښونه مثال زه در کوم، هغه زمانه کې هر څه چې و، چاله مثلا یو شی ورکړه ورشه دا خرڅوه، دا خرڅوه، دا خرڅوه. هغه جینکۍ لګیا دي او بني اسرائیلو کې سامانونه خرڅوي. موسی علیه السلام قوم ته وایي دا مه پرېږده دا جینکۍ،
دا لري کې اورو کې دا جنکه او څوک یو شی خرڅوي څوک دا انجیوز والا جنکه په دې کوڅو کې ګرځي که نه ګرځي څوک یو شی خرڅوي څوک بل شی ما ته مخکې چاوي جنکه په کوڅو کې ګرځېدې موبایل یې ورسره وی هغې خرڅ کړي کوڅو کې دننه چې دا د کمپنۍ د مشهورتیا دپاره موږ دا څیزونه خرڅوو د دوالو جهانو سردار فرمایي الله اکبر څه رښتونی پیغمبر دی وایي چې په بني اسرائیلو کې کم څیزونه تیر شوي دي زما امت کې به بعینه هغه څیزونه راځي حذو النعل بالنعل لکه پانچ سنگ سپلی چې سپلی سره سنگ برابر ده یو سپلی او د بلې سپلی منځ کې فرق وي نه دا قصه چې هغې کې څه تیر شوي دی به زما امت کې راځي تر دې حده پورې که بني اسرائیلو کې چې خپلې مور سره بدعملي کړي وایي زما امت کې به همداسې خلک پیدا شي چې خپلې مور سره بدعملي کوي دا پیشنګویي ده زه چې د دې انجیوز د جنکو ته ګورم چې دا بازار کې دا څیزونه میزونه خرڅوي او دا په کوڅو کې ګرځي او د کمپنۍ د مشهورتیا بانه لګوي او کله یو شی خرڅوي کله بل شی خرڅوي دا د څه شی دی دا هم ګورې د اغیارو یو طریقه ده یو سازش دی له شیطان یو سکیم دی او کوشش کوي چې دا نوی هلکان او نوي کل برباد کړي او تباه کړي دا یو جانسه ده یو سازش دی یو سکیم دی یو سازش دی په هغې کې لګیا دي دي که نه دي اوس دا ګوره هغه سیستم را روان دی زمونږ دا خو ګزاره کوي ورشئ تاسو د نورو قاریو کې وګورئ او دا چې کم دا مهذب ښاریې دی او دا لږ هلته وګورئ پته راته ولګي چې دې سینګ ورلې موسی علیه السلام قوم منې که اوس قوم وایي مونږ خو ګناه به نه کوو سترګې به تې او سامان خو به تې اخلو که نه یو بني اسرائیلي یو کس یو جنۍ ته لاس ور واچو او بدعملي ورسره وکړو په ټول لښکر کې یو کس در باندې به ګناه کوي نبي علیه السلام فرمایي النساء ښځې چې دي حبایل شیاطین د شیطان جالونه دي لکه څنګه چې یو سړی د جال په ذریعه د کبانو ښکار کوي او یا د ملزانو ښکار کوي دغه رنګې شیطان د ښځو په ذریعه د سړو ښکار کوي دغه رنګې بچي دي انما اموالکم و اولادکم فتنه بعضې بچي بعضې کې راځي چې زینت الحیات الدنیا بچي له ته ولمسئ بابا اله شابه دا فلان کې شی وکړه بابا د ګناه دا کار به کې راله یو شی ورته یاد کړي دا شی راله راوړه اب د ګناه سره تعلق لري بابا پلان کې ځای ته مې بوځه اب د ګناه سره تعلق لري دې د بچي په محبت کې او د ښځې محبت کې ګرفتار دی په دې طریقه د شیطان وایي پرېږدي دی نه اوس رو یو پوټي غوندې ټکې درته وایم ستا د کوی دپاره د ټولو نه زیات زمونږ دپاره مهربان او د ټولو نه زیات مونږ سره احسان کوونکې او د ټولو نه زیات په مونږ خفه کېدونکې الله دې ته مخلوق بچی د الله مقابله کې څه حیثیت لري ښځه د الله مقابله کې څه حیثیت لري نو ولې دا بچي او د ښځو د لاسه مونږ خپل رب خفه لږ سوچ وکړې خبره خلاصه دې دماغو کې لږ سوچ به وکړو چې که زه د خپل الله خفه کوم خو دې ښځې دپاره به یې خفه کړم که د خپل الله خفه کوم خو دې بچو دپاره به خفه کړم نو دا خو د الله مقابله کې څه حقیقت نه لري د الله دې که نن دا بچي ما نه څه کولی شم دغه الله دې که دا ښځې ما ته نه الاوړې کړه نن یې راته الاوړې کړه بیا به څه کوم علاج به را سره او که دا ښځې را نه لرې کړې بیا به څه کوم